أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دې آیاتونو تعلق د پرونه موضوع سره دی، لہذا د دې مختصره ترجمه کوو. دا اذا زلزلت الارض زلزالها چې کله او خزولې شي د ازمکه څنګه چې د دې سره مناسب خزول دي. ډیره غټه ازمکه ده نو د دې د خزول بم ډیر زیات شدید او ډیر سخت وي. د ازمکه یو حسنن سبا خوځي، ټول ازمکه به یک وخت نه خوځي. زلزله په یو علاقه راځي، په یو خطه راځي، د ازمکه ټوټې ټوټې ده. نن سبا خلک وی دا پلیټونه دي. قرآن د مخکې نه ویلي وفي الارض قطع متجاورات، په دې ازمکه کې ټوکړې دي د یو بل په گاوند کې، دا گویا کې ټوکړې د یو بل سره لګېدلې. نو اوس چې په دې دنیا کې د قیامت نه مخکې کومه زلزله راځي په خلکو، نو دا یو علاقائی زلزله، په یو علاقائی په بل ځای کې نه، بلکې په یو ځای کې مخکې راشي، بل ځای کې وروسته راشي، یو ځای کې راشي بل ځای کې اډورانه شي. او د قیامت چې کومه زلزله دلته چې د کومې زلزلې تذکره ده، نو هغه به دا وي چې دا ټوله ځمکه به خوځولی کېږي. نو چې د ځمکې یو حصه خوځي نو تا ته پته لګي چې څومره خطرناک وي، خلک څومره یریږي، آبادۍ رارغړي. نو چې بیا دا ټوله ځمکه خوځي او زلزالها داسې خوځي څنګه د دې سره خوځول مناسب دي، څنګه چې دا ځمکه غټه ده او وسیعه ده او فراخه ده، داسې د هغې هغه خوځول هم ډېر زیات شدت سره دي. نو دا د قیامت د قایمېدو په وخت کې به قیامت قایمېدلو کې دوه غټې خبرې دي. یو نفخه اوله ده چې کله به دا خلک ټول مړه شي، یو نفخه ثانیه ده چې کله به دا ټول بیرته راژوندي شي. په دې دواړو وختونو کې به زلزله وي. خو دې سورې زلزال کې چې کومه زلزله راغلې ده، نو دا د هغه دویم نفخې هغه زلزله ده چې کله به دا خلک بیرته راژوندي شي ټول انسانان. واخرجت الارض اثقالها، او راوبه باشي د ځمکه خپل بوجونه. نو بوجونه د دې څه دي؟ نو یا خدا ده چې دا مړي به راوباسي، دا مړي به داسې را لکه یو ځای داسې وخوځېږي او یو شی راواچي داسې، نو داسې به راوباسي. او دا معنا هم دا چې اثقالها د دې هغه بوجونه، دې کې دننه چې کومې خزانې دي، دې کې دننه سره دي، دې کې دننه سپین دي، دې کې دننه نور معدنیات دي، نو دا به ټول راوباسي، د انسان دې مخې ته به راواچي. نو انسان به وایي چې دا اوس وګوره ورته دا دومره بې اوقاته دي، دا هر څه چې څوک ورته اوس توجه نه ورکوي، او ما د دې دپاره ډاکه کړې وه، دې دپاره مې غلا کړې وه، دې دپاره مې دروغ ویلي وو، دې دپاره مې قسمونه خوړلي وو، دې دپاره مې د خلکو سره دشمنۍ کړې وې، دې دپاره مې خلکو سره رشتې او تعلقونه او دوستانۍ ختمې کړې وې، دې دپاره مې مرګونه کړي وو، دې باندې ما ایمان راوړی او دا خو دا د اوس بې قیمته شی دی، د سره څوک یې تپوس نه کوي، سړی به ستومانه شي. واخرجت الارض اثقالها، ځکه وایي وقال الانسان ما لها، انسان به وایي چې دا په دې څه چلو شو. د انسان نه مراد کوم انسان دی؟ هغه انسان چې هغه د دا تصور مخکې نه و، کوم انسان چې د دې نه خبر و چې داسې به کېږي، هغه دونه په تعجب کې نه وي، هغه دپاره دا خبره ناشنا نه ده. ناشنا د هغه چا دپاره ده چې چا منله نه، چا په ذهن کې د دې په باره کې څه د مخکې نه تصور نه و چې داسې به کېږي، نو هغه به وایي داسې چلو شو، دا خو زما په ذهن کې داسې نه وه،
داسې خو ما چې ته نه اورې ما ذهن کې ما خدا تصور چېرته نه وکړی ما خدا خیال نه وکړی نو دی به په تعجب کې دی به حیراني سرګردانه وي مؤمن به سرګردانه نه وي مؤمن به حیران نه وي ځکه د هر څه د مؤمن د علم مطابق کېږي مؤمن ته د مخکې نه پته ده چې داسې کېږي نو هغه دپاره به دا هېڅ د تعجب خبره نه وي یومئذ تحدث اخبارها په دغه ورځ باندې به د ځمکه بیان کې خپل خبرونه د ځمکه به خبرونه بیان کړي د ځمکې خبرونه څه دي چې په دې ځمکه د پاسه څه شوي دي په دې ځمکه د پاسه چې څه کېږي که د شپې کېږي او په تیاره کې کېږي او که د ورځې کېږي خو دا دې ځمکه کې باقاعده ریکارډ کېږي تحدث اخبارها دا ځمکه به بیان کوي دا به خبرې کوي دا به خبرونه بیانوي دې معنا دا ده چې الله تعالی دا ځمکه داسې پیدا کړې ده چې دا په انسان گواهی کوي دا معنا نه ده تا ته پته نشته تا ته پته نشته په دا باندې گواهی نشته تا ته پته شته او که تا ته پته نشته خو داسې ستا ریکارډینګ کېږي دا یوازې په دې فضا کې نه دی دا ځمکه باقاعده ریکارډینګ کوي د دې ځمکې دا یو ذره چې دی دا باقاعده ستا حرکات ستا سکنات ستا خبرې دا چې په دنیا کې په دې کائناتو کې څه کېږي په دې ځمکه د پاسه د اسلام دپاره څه کېږي د اسلام خلاف څه کېږي دا به ټول د قیامت په ورځ باندې به دا ټول ریکارډ خلکو ته هر سړی به دا وپېژني فلانکي ځای کې چې هغه پټ میټینګ کېده هغې کې څه و دا به دنیا کې قیامت کې به خلک واوري فلانکي ځای کې د جلسه کېده د اسلام خلاف هغه د الله خلاف خبرې چې پکې کېدې د پیغمبر خلاف د شریعت خلاف د اسلام خلاف د قرآن خلاف هغه چې د اسلام په حق کې کېدې د قرآن په حق کې کېدې د الله د بندګۍ خبرې کېدې دا به هم خلک واوري دا چې څه په دې دنیا کې کېدل دا به دا چا نن خو ډېرې خبرې پټې دي خفیه میټینګونه دي پته خلکو ته نه لګي تحدث اخبارها بیا به د دې هر څه پته ولګي چې ښه دا سړی خو هغه دی اوس دا خبرې کوي ګوره ورته دا خو موږ ته داسې زبر سړی ښکارېده دا خو موږ ته ډېر صحیح مسلمان ښکارېده دا خو وګوره ورته دا خبرې م کولې چون به خلوت میرود کار دیگر میکند د خلکو به مخکې یو شانتې و چې بیا برته ځان لا خلکو نه لاړ بیا بل څه کول دنیا کې خو چاته پته نه لګي دنیا کې به خلک دوکه کېږي تحدث اخبارها ځکه خو تا ته ما پرون وې چې ولتنظر نفس ما قدمت لغد سبا به شي هر څه به سپینه رڼا شي هر څه به واضحه شي دنیا کې پټه پناه ده تیاره ده اندیر نګري ده پته نه لګي چا څه وکړه او چا څه ونه کړه الله نه بغیر چاته علم نشته ځکه خلک په یو بل دوکه کېږي هلته به بیا پته ولګي چې اوهو د خو دا هم کول او دغه هم کول څه خبره به پټه پاتې نه شي او دا به ولې کېږي بان ربک اوحى لها ځکه ستا رب دې ته حکم کړی دی دې ته ویلي چې ووایه د خلکو به مخکې را ټولې خبرې ښکاره کړه دا د چا په علم کې نه وي د چا د علم نه پناه وي او د هغې په وجه باندې خلکو یو ذهن جوړ کړی د چا په باره کې څه فیصله څه ذهن جوړ کړی یو فکر یې جوړ کړی چې خلکو ته پته ولګي چې دا فکر خطا و خلکو ته پته ولګي چې نه الله او رسول چې څه ویلي دا ټیک و نو بیا به څه چلي بس نور خو بیا عمل هلته هسې هم نه کېږي خو دغه عمل هغه رد عمل به راښکاره شي یومئذ یصدر الناس اشتاتا په دغه ورځ به راواپس شي خلک صدور دې ته وایي اصل عربی ژبه کې مصدر ګودر ته وایي مصدر هم ورته وایي مورد هم ورته وایي د دې عربی ژبه کې لږ غونې دا نزاکت زیات دی پکې نو دغه یو ګودر دی دته مورد هم وایي دته مصدر هم وایي په دې خیال چې خلک ولا منګي وړي او خلک ولا ور روان دي زنانه روانې دي جنکۍ روانې دي اوبه ترې راوړي نو دا مورد شو چې دا هغه ځای نه منګي راغستې دي او بالټي راغستې دي او کولر یې راغستې دي او را روان دي نو په دې را روانې چې دا اوبه ترې رااخلي او را روان دي نو په دې حیثیت ورته مصدر وایي نو دغه ځای کې به هر سړی ورځي او خپل عملنامه به رالي نو یومئذ یصدر الناس اشتاتا په دغه ورځ باندې به راواپس کېږي خلک د خپلو عملنامو سره اشتاتن ډلې ډلې حصې د هر چا بدان د نیکانو صالحانو دا یو ډله شوه د بدانو بله ډله شوه په دې بدانو کې بیا هغه خلک دي چې هغه دهریه دي څوک مشرکان دي څوک اهل کتاب دي څوک قادیانیان دي څوک پرویزیان دي څوک ملحدین دي څوک عام بېدینه دي نو د هر چا بیا ځان له ډله
داسې په دې خوا کې د انبیاو جدا جدا ډلې دي. د موسی علیه السلام ډله جدا ده، د عیسی علیه السلام جدا ده، د نوح علیه السلام ډله جدا ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډله جدا ده، د مجاهدینو د غازیانو ډلې دي پکې. بیا بغیر ډلو کې مختلفې وړې وړې ډلې دي. یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، چې دې ته وښودی شي د دې عملونه. عمل که د عمل هغه ریپورټ او هغه رودات د هغه منټس، نو دا عمل هغه منټس عمل له حقیقت کې دا تا چې څه کړي دي په دنیا کې دا تا ته ښودل. ځکه دا یو فلم دی چې هلته به چلیږي. هغه کوم عملنامه چې تا له درکې هغې کې باقاعده ستا د ژوند هغه تمام ریکارډ دی، په هغې کې وړه خبره او لویه خبره پاتې نه ده، هېڅ حرکت هغې نه پاتې شوی نه دی. ځکه خو به الله تعالی وایي چې اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. زه دا ولوله که نه ته اوس د څه لایق یې؟ ته د خپل پیپر په خپله وګوره، خپل پیپر دې په خپله وګوره، ته د څه لایق یې؟ تا له څومره نمبر یې درکړم چې تا پکې هېڅ هم نه لیکلي، نو ته ویلی شې چې ما پکې پاس که او پاس هم لا نه وایه ما پکې د ټولو نه فسټ راوله، ما له پکې ګولډ میډل راکړه. څنګه به وایې؟ په کومه سترګې وې؟ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، چا چې د ذرې امره ښه کړي دا به م ویني. ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره، او چا چې د ذرې امره بد کړي دا به م ویني. د دې معنا دا ده چې د ذرې امره نیکي هم د الله په دربار کې یو قیمت لري، او د ذرې امره ګناه هم د الله تعالی په دربار کې یو د سزا او د هغه د بدۍ په هغه وزن کې یو حیثیت لري. نو که د ذرې عمره د نیکۍ وس دې کېږي نو د هغې نه هم ځان محرومه کوه، او که د ذرې عمره د ګناه نه ځان بچ کولی شي نو د هغې نه هم ځان بچ که. پاتې شو دا خبره چې الله تعالی به د هرې ذرې حساب لازما کوي، نو خبره داسې نه ده. هلته تا ته پته ده چې فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، دا ذره ذره به په دې نیکۍ کې هم جمع کېږي او دا ذره ذره به په دې بدۍ کې هم جمع کېږي، او دا به بیا ټول تللی کېږي. نو چې د چا هغه کوم ټول دروند شو نو هغه به هغه طرف ته ځي. بیا څه خبرې بیا داسې هم دي چې الله تعالی د بعضې ګناهونو د بعضې غلطو سزا په دنیا کې هم خلکو له ورکړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دا آیات واورېد، د نبي علیه السلام نه تپوس وکړه ای د خدای پیغمبره چې د ذرې ذرې خبره زموږ سره حساب کېږي دا خو به ډېره ګرانه شي. نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویې چې ابوبکر ته په دنیا کې خفه کېږې نه، تا ته څه تکلیف نه رسېږي، تا ته څه مشکل نه رسېږي، ستا د طبیعت او ستا د مزاج خلاف ډېر کارونه نه کېږي. وایي چې کېږي، زما زړه ته درد رسېږي په ځینو خبرو، زه په ځینو خبرو خفه کېږم. وایي دا خو هغه د ذرې هغه بدۍ هغه بدله ده چې الله تعالی په دنیا کې تاله درکوي. او کله کله هغه بدۍ هغه بدله الله تعالی معاف هم کړي. ان الحسنات یذهبن السیئات، کله کله سړی داسې نیکۍ وکړي چې د هغه نیکو په وجه باندې هغه بدۍ وینځلی شي. خو یرهو مطلب یې دا دی چې ګورې دا اګنور کوه مه، دا نظر انداز کوه مه. ذرې عمره نیکي دا مه نظر انداز کوه، دا بې قیمته نه ده. او د ذرې عمره بدي دا مه نظر انداز کوه چې دا خیر دی دا به وخورم. ځکه د ګناه مثال او د بدۍ مثال داسې دی لکه ګند. نو ته څه وایې چې خیر دی که د ماچس په ریتلي د پاسه چې کوم ګند دی نو خیر دی دا به خولې ته واچومه؟ نه، دا هم خولې ته دا چولو نه دی. او هغه لوی شی چې مخامخ کار هغه هم د خوراک نه دی. زهر معمولي دي، د ماشي د زهر نه هم ځان وساته او د مچۍ د زهر نه هم ځان وساته. اگر چې د ماشي زهر او د لړم او د لټکې او د مار او د خامار زهر خو یو شانتې نه دي، خو زهر بیا هم زهر دی. داسې مه وایه چې خیر دی مړه دا خو مچۍ ده، دا خو سره مچۍ ده پرېږده چې ومې چیچي. نو داسې په دنیا کې کې چې نه کې نو بیا د ګناه نه هم ځان ساته. دا د دې مختصر مطلب شو. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. د دې آیاتونو تعلق د رمضان د میاشتې او د روژې سره دی. روژه ده او که د روژې نه علاوه باقي نور اعمال. د دې مبارک یو دوه تمهیدي خبرې
ذهن کې چول پکار دي. نو دا غي نه بعد به بیا پر روزه باندې خبره کو. اوله خبره دا چې پرون ما څه تذکرہ کړې و، هغه خبرې په ذهن کې یاد ساتئ چې اصل قدر او قیمت د عمل د ظاهری شکل له کنه د اخلاقیات او د هغه څه دي چې هغه ته روحانيات او بواطن ویل کی، دا غي قدر او قیمت زیات دي. لہذا هغه خبره به تور تمهید چې تاسو د کړی او ذهن کې تازه نبی ابا په دینه نه خبره خپويږي. د عمل دوا شکلونه یا دوا وجودونه دي. د هر عمل دوا وجودونه دي. یو دا غي ظاهري وجود دی او ظاهري شکل دی، او یو دا غي حقيقي شکل او دا غي حقيقي روح دی. دا خبره تقریبا پاره او سیس کده. موږ دا انسانان یو، زموږ یو دا وجود دی چې دا ښکارا وجود دی، سر دی، خپې دی او لاسم دی وجود او دا باډیم ده، او یو زموږ پر وجود او پر باډه کې د روح دی. اصل کمال او اصل خبره پر روح کې ده. کدا روح پر باډه کې او پر وجود کې دن نه نو دا باډي د کار ده، او کدا روح پر وجود کې دن نه نو دا باډي بیا د کار نه ده. شکل به موجودي، خو د دې نه به هغه فایده نه غوښته کېږي چې کومه فایده د پاره دا جوړ دا بلف ستا مخې ته لګېدلی، د دې بلف دا شکل له او یو د کې دن نه دا کرنٹ دی او دا بجلی ده پکې. دا بجلی نه نو دا بلب به لګېدلی او رڼا به نه، دا پنکه به لګېدلی خدا به هوا نه کوي، دا سپیکر به لګېدلی خدا به आवाज نه کوي. دا شهر یو ماشینری والا دا غي یو دا ظاهري وجود دی، یو دا غي غدن روح. قرآن چې د دې اعمالو یا د عبادتو تذکره کوي نو د دې دوه خبرو تذکره کوي. البته فقهي احکام چې دین او هغه د ظاهر د پاره دي، هغه باطن هغه احکام ورته مخامخ کوي، وې د مقاصد دي، وې د مقاصد دي، وې د روح دي، وې د دې خبرې په کې خیال ساته. لکه قرآن نمانځه مبارک وي واقم الصلاه لذکری، موږ کوه زما د یاد د پاره. قد افلح المؤمنون، مؤمنان کامیاب دي. الذين هم في صلاتهم خاشعون، چې په مانځ کې خشوع کوي. اوس د خشوع لپاره فقهي احکام نشته. یره جی ما خشوع نه کړ نو زما مونږ شو کو نه شو. مته د عالم نه تاسو کې نه هغه وته وي چې یره مونږ وشو دی ته وي چې بظاهر احکام پوره جامع دی پاکي وي او نیت دی برابر او دس دی کړو او وخت برابر او قبله ته مخ کړو قرات دی پکې وکړو رکوع دی وکړه سجده دی وکړه او بس مونږ دی وشو. اوس دا وشو دا د فقه مسله شو. هغه دنه څنګه وشو؟ بدل الله تعالی ته پته د مفتی صاحب بتا ته وی چې وشو، عالم به ته وی چې وشو، خو کېږي چې الله تعالی دې په دې مخ درولي. رب مصل يصلي والصلاه تلعنه، کله کله سړی مونږ کې مونږ ورته خیره کوي. رب صائم ليس له من صيامه الا العطش ورب قائم ليس له من قيامه الا السحر. ډیر روزدار دي چې هغه د روزې په وجه ته شتند ملاويږي، او ډیر تراویح کوونکي او تهجد کوونکي دي چې هغه ته تهجد او د تراویح او د ختمونو په وجه صرف بېخوبي ملاوي. که تهجد نه کولای او تراویح نه کولای نو خوب خو به کړو، خوب مو نه کو، تراویح مو نه شو. چې روزې نه نیولې نو ډوډۍ خو به خورلې او وبو خو به اسکلې وي، نو ډوډۍ وبې مو نه خورې او نه اسکلې او روزې مو نه شو. ولې؟ نو مولوی صاحب ته وی ما سار پښمنه وکړه د باندې مخکې مې روزه بند کړه او د ماخامه پیر مې نه خورلې او نه مې اسکلې، روزه مې وشو کنه او نیت مې کړو. نه به تاسو وی نه ده شوی، وی شوی ده هغه به تو چې شوی. نو فقهي احکام د دې اعمالو د عبادتو د ظاهر د پاره دي، ځکه چې دا باطن احکام د انسان په عمل کې نه راځي، د انسان په دغه په د علم په دایره کې نه راځي، دغه د علم په دایره کې راځي نه. داسې کېدی نشي چې یو سړی د خپل نیت په باره کې څه خبره وکړي او بل ولا دغه د نیت په باره کې څه دغه احکام ورته بیان کړي چې دا اوس ستا نیت داسې و او د دې نه مطلب داسې دی او دا وشو او دا ونه شو، دا د دونه حده پورې وشو او په دې کې واجب پاتې شو، په دې کې سنت پاتې شو. دا قسمه خبرې دغه روحانیات په باره کې نه کېږي. د دې وجه نه شریعت احکام د ظواهرو سره تړلي دي
او دغه باطن خبره سره نه دي ته دغه مقاصد روزه کې ویلي لعلکم تتقون کتب علیکم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلکم تتقون. ګوره د روزې نه مطلب تقوا ده. که تقوا در پکې را نه له نو تا روزه نیول او نه نیول برابر دي. اوس دا تقوا ما دا د هر سړي د خپل حساب سره تعلق لري. یعنی ګوره ډېرې خبرې داسې دي چې الله تعالی د شریعت دا نظام داسې جوړ کړی د اسلام دا او د بندګۍ او د عبادتونو دا چې دا ظاهر او دا باطن یو بل سره بالکل مکس کړي دي، بلکې دا انفرادیت او اجتماعیت هم مکس کړی دی، دا یو بل سره اخکلی دی. ځینې خلک دا یو پهلو راوالي دا بله پهلو له دنه پاتې شي، ځینې خلک دا بله پهلو راوالي دا بله تې پاتې شي، ځینې خلک دا دواړه پهلوګان پېژني خو بیا د دوی په خپل منځ کې هغه تعلق نه پېژني، هغه ربط نه پېژني. دواړه په منځ کې یو ربط دی، دا ربط به هم د سترګو نه پناه کوي. اولنۍ خبره دا ده چې د عباداتو دا ظاهر مقصود نه دی، د عباداتو دا باطن او دا روح مقصود دی. دې سلسله کې دویمه خبره بیا دا ده چې د عباداتو د دې ظاهر نه د دې باطن اصلاح مقصود ده، نو ځکه د عباداتو شکلونه بدل شو، ځکه د باطن اصلاح په یو طریقه نه ده پکار. باطن کې صرف یو پهلو نه ده چې د هغې اصلاح دې وشي، پهلوګان ډېر دي. د دې وجې نه د عبادتونو شکلونه هم ډېر زیات دي. تاسو ګورئ دا عبادتونه چې موږ باندې دا عام عبادتونه چې موږ دا 5 عبادتونه صرف راوالو، د دې هر یو دا شکل او انداز د بل نه بدل دی. مونځ د روژې نه بدل دی، روژه د حج نه بدل ده، حج د زکات نه بدل دی، زکات د جهاد نه بدل دی، جهاد د قتال نه بدل دی. دا ټول خبره د یو بل نه بدلې دي. مونځ ځان له د هغې طریقه ده، د هغې ځان له شرایط دي، د هغې ځان له حرکات او سکنات دي، د هغې ځان له اصول او ضوابط دي. 5 منځونه دي، پای کې قیام دی، قعود دی، قیده ده، سجده ده، رکوع ده، پای کې قرائت دی، پای کې الله اکبر ویل دي، پای کې سلام ګرځول دي، هغه د 5 وختونو پابندي ده، پای کې جماعت دی، پای کې د یو امام اتباع ده، پای کې صفایي ده، پای کې د جامو صفایي ده، پای کې د وخت پیژندل دي. نو دا د مونځ دا طریقه جدا ده. دې نه ځان له څه خبرې مقاصد دي، د دې شکل جدا دی، دې نه ځان له روحانیات، دې کې ځان له روحانیات مقاصد دي، د دې کې ځان له څه بواطن دي، په دې کې د دې نه ځان له څه مقاصد حاصلول مقصود دي. همون له څه مقاصد حاصلول مطلوب دي. د وخت نظم و ضبط مقصود دی، د څه وخت دپاره ترک دنیا پکې مقصود ده، د یو امام اتباع نه مقصود ده، اجتماعیت نه مقصود ده، صفایي نه مقصوده ده. دا ټول خبره د مانځه نه مقاصد دي. د مانځه کې امام سره ودرېږي، امام وی الله اکبر، ته به وی الله اکبر، تا به خپله کله مونځ پوره کړی، کله به د نه پوره کړی. امام به خطا شي، هغه قاعده پرېږدي، بېرته به واپس لاړ شي، ته به ورته سبحان الله ووایې، هغه به نه پاسي، نه به کښېني، بیا به پاسي، ته به بیا هم پاسئ. دا د عبادت د دې مانځه ځان له یو انداز دی. دې دپاره اودس شرط دی، دې دپاره وخت شرط دی، دې دپاره قبلې ته مخ کول شرط دی. په روژه کې دا شرط نه دی. سهار نه چې د پلیدې جامې اغوستې نو روژه دې کېږي که نه کېږي؟ جامې دې پاکې نه وي، چې قبلې ته دې مخ نه وي بیا هم روژه کېږي. په هغې کې د مانځه په شانې اودس شرط نه دی، په هغې کې د مانځه په شانې د جامو صفایي شرط نه ده، په هغې کې د مانځه په شانې قبلې ته مخ کول شرط نه دي، په هغې کې په یو امام پسې ودرېدل ضروري چې امام صاحب روژه کړه نو ما روژه شوه، چې امام صاحب نه خبرېږم چې د هغه ماته شي زما هغه به ماته شي. نه بس تا ځان له ده، هغه ځان له ده. نو د روژې بیا ځان له انداز دی، د حج بیا ځان له انداز دی. د حج انداز بیا دا دی چې هغه تلبیه ده،
احرام دی دا به ځان له ځان له هر سړی تړي هغه عبادت به اجتماعي هم کوي هغه طواف اجتماعي ته ورلګیا دي هغه عرفات ته یو ځای ځي هغه عرفات کې بیا یو ځای خو کارونه هر چا ځان له ځان لای طواف هم دی نو طواف په امام پسې نه دی ځان لري دار یو سړي که عرفات کې دی ګرځي نو هلته ځان لري که رمې د جمار وکوي او هغه کنکریانې ولي هغه ځان له ځان له ولي ټول خلک یې په یو ځای ولي خو هر سړي هغه ځان له ځان لدي که قرباني کوي نو ټول خلک قرباني کوي خو هر سړی ځان له قرباني کوي که سر خرول دي نو هر سړی ځان له کوي که طواف کول دی هر سړی ځان له کوي که سعی کول دی هر سړی ځان له لګیا دی به یک وخت اجتماعیت هم دی انفرادیت هم دی د هغې نه ځان له مقاصد دي داسې جهاد دی خپل ټول جدوجهد خپل ټول صلاحیتونه د اسلام د غلبې لپاره وقف که خپل ټول قوتونه د اسلام د غلبې لپاره خرج کوه دې کې ځان له مقاصد دي بیا قتال بیا جدا شی دی توره رااله او ټوپک رااله او د کافر سره جنګېږه یهودي سره جنګېږه امریکني سره جنګېږه هندو سره جنګېږه د دې بیا ځان له نو کومه خبره چې په قتال کې ده هغه په عام جهاد کې نه ده کومه چې په عام جهاد کې ده هغه په حج کې نه ده کومه چې په حج کې ده هغه په روژه کې نه ده کومه چې په روژه کې ده هغه په زکات کې نه ده زکات بیا د دې نه بیا جدا دی خپلو پیسو حساب وکړه نقد را سره څومره دي غواګانې میخې مې څومره دي ګډې بیزې اوښان مې څومره دي فصل مې څومره وشو عشر د هغې نه څومره جوړېږي هغې باندې حساب وکړه په بارانو به کېږي په پټو په نیرو به کېږي په ارټو به کېږي نو هر یو عبادت تا ته ما وی دا د بل نه جدا دی ځکه چې په دې هر یو عبادت باندې یو ځان له مقاصد حاصلول مطلوب دي دا چې کوم خلک د یو عبادت هغه فضیلت رالی او په دې بل عبادت کې وایي لکه مثلا خلق داو حدیث کې دا راغلی دی د روژې په باره کې چې الصوم لی وانا اجزی به روژه زما دپاره ده او زه به د دې بدل ورکوم یو سړی د ځانه قلقله جوړ کړي او د مانځه په باره کې نبي علیه السلام فرمایي چې مونځ زما دپاره دی او زه به د دې بدل ورکوم نو دا دروغ وایي دا به پیغمبر علیه السلام دروغ وایي یو سړی د جهاد فضیلت رالی او د دې طلب علم کې خرج کوي دا طلب علم دی مونږ د علم د طلب دپاره راغلي دلته تاسو هم طالب علمان یې او زم په دې زمره کې شامل یم ما هم څه زده کړي څه مطالعه مې کړې څه سوچ کوم څه غور کوم د هغې نه بعد خبره کوم او طالب علم لپاره چې کوم فضیلت دی هغه تا ته میلاو دی لکه حدیث کې دا راغلی طالب علم فضیلت دا دی چې ده ته ملایک وزرې غوړئ یو سړی وایي یاره چې سړی منزل ځي نو ده ته ملایک وزرې غوړئ نو دروغ ول دا حدیث کې نبي علیه الصلاة والسلام د طالب علم لپاره ویلي د طالب علم لپاره ویلو چې وان الملائکه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع رضا بما يصنع طالب علم چې قدم ږدي نو ملائکه ته فرشتي ورته وزرې غوړئ داسې نه دی چې منزله سړی ځي نو فرشتي ورته وزرې غوړئ او ته پیغمبر علیه السلام وایي چې منزله سړی ځي نو فرشتي ورته وزرې غوړئ دا په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جهاد ګرد د چا په خوله او په پوزه کې ولګي نو دته به جهنم مور نه میلاویږي او یو سړی وایي جومات ته روان او په لاره کې دوړې وي وایي یاره تا ته به جهنم مور نه رسېږي ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې څوک منزله رواني او د هغه دوړې په پوزه کې ولګي نو د هغه ته به جهنم ده په پیغمبر دروغ وي دا نبي علیه السلام د منځه په باره کې نه ویلي دا د جهاد په باره کې ویلي خلک یې د دې پروا نه ساتي خو چې کومه خبره زده کړه هغه بیا د هرې خبرې په باره کې وایي د یو هغه رالي د هغه بل په باره کې وایي او د بل هغه رالي د هغه بل په باره کې وایي دی نه د اسلام نه خبر دی او نه د دین نه خبر دی او نه د پیغمبر نه خبر دی دا به پیغمبر علیه السلام دروغ ووایي دا ځکه چې د هر یو عمل یو ځان له نتیجه ده د دې خو داسې مثال چې لکه یو سړی دا ووایي چې ډوډۍ هم څکل پکار دي اوبه هم څکل پکار دي ډوډۍ هم خوړل پکار دي او چکني په ډوډۍ کې بیا چکني ده په دې کې بیا غوښه ده په دې کې دال دي نو د غوښې چې کوم اثرات دي سړی وایي یاره د چکنۍ اثرات غوښې اثرات څه دي نو غوښې کې پروټین دي پروټین په خپله غوښه ده نو دی وایي یاره په چکنۍ کې پروټین دي نو ته به ورته وایې دا خو ته دروغ وایې په غوښه کې چې کوم شی دی هغه په چکنۍ کې نشته په چکنۍ کې چې کوم شی دی په غوښه کې نشته څه څیزونه به د یو بل مشترکي یا ته وایې چې یاره په اوبو کې چې کومه فایده ده نو دا د ډوډۍ فایده ده اوبه سړی مړی او ډوډۍ سړي تنده وژني نو ډوډۍ خو تنده نه وژني تنده خو اوبه وژني
ډوډۍ هم پکار ده، ډوډۍ هم خوړل پکار دي، ډوډۍ هم ضرورت دی، اوبه هم ضرورت دی، خو د ډوډۍ نه یو قسم فایده حاصلول مطلوب دی او د اوبو نه بل قسم فایده حاصلول مطلوب دی. نو ته چې د اوبو هغه فایده په ډوډۍ وراړې او د ډوډۍ هغه په اوبو وراړې، نو خلک به راته وایي چې ته دروغ وایې. همداسې په اسلام کې هم د یو عمل هغه نتیجه یا د یو عمل هغه فضیلت او فایده دا ته په بل عمل ورته پې او د بل هغه په بل ورته پې، نو یو د دروغ هم وي، بل د په پیغمبر علیه السلام هم دروغ وي او بل د خبره هم غلطه وکړه. نو دې کې اصل وجه دا ده چې د خلکو په دماغو کې ردی بیا دا تصور نه چې الله تعالی چې د عبادتونه جدا جدا مقرر کړي دي او د هر یو شکل او انداز او شرایط جدا مقرر کړي دي. د حج شرطونه هغه نه دي چې کوم د مانځه دي او د مانځه شرطونه هغه نه دي چې کوم د زکات او د حج دي. د مانځه دپاره ځان له شرطونه دي، د روژې دپاره ځان له شرطونه دي، د حج دپاره ځان نه دي. نو د هر یو شرطونه جدا، د هر یو شکل جدا، د هر یو فضیلت جدا، د هر یو اثرات جدا او د هر یو د انسان په تربیت کې حصہ جدا. د مونځ نه یو تربیت مراد دی هغه په مانځه کېږي، په روژه نه کېږي. د روژې نه چې کوم تربیت شته مراد دی هغه په روژه کېږي، هغه په حج نه کېږي. د حج نه چې کوم شته تربیت مراد دی هغه په زکات نه کېږي. د زکات نه چې کوم شته تربیت مطلوب دی هغه په جهاد نه کېږي. او د جهاد نه چې کوم تربیت مطلوب دی هغه نه په مونځ کېږي او نه په روژه کېږي او نه په حج کېږي او نه په زکات کېږي. د دې هر یو نه ځان له تربیت مطلوب دی. خلک د دې خبرې تصور نه کوي او نه په دې خبره ځان پوهېږي. ا دې وجې نه هغه هر یو شی وایي ان البقره تشابه علینا، خبره ګډه وډه ده. هغه د نصر معلوم دی نه او تخفی معلوم دی. خبره داسې ښکلې غونته کړه. نو اولنۍ خبره ذهن کې دا کېنوه چې د دې هر یو عمل او د دې هر یو عبادت د دې ځان له مقاصد دي، د دې ځان له د تربیت او د دې ځان له یو نتایج دي. هغه نتایج حاصلول مطلوب دی، هغه په بل نه حاصلېږي. عمده مثال دی که نه چې ستا په امتحان دی، نو په امتحان کې ستا 5 پیپرې دي. نو په دې 5 پیپرو کې ته وایې چې یاره بس په 5 پیپرو به څه وکړم، په یو پیپر کې به ښې ډېرې نمبرې والم او دا نور دې ګرځي مزې دي کوي. که په 5 پیپرو کې د هر پیپر 100 نمبرې، ته په یو پیپر کې 100 نمبرې پوره والې او دونه والې چې حاجي تاسو به حیران شئ. کله کله به ما له استادانو په 100 پسې یو 15 نمبرې زیاتې راکړې، لکان به خندل وې تا پکې 105 څنګه استاد به بس د ما چې ما ته څه ویلي لفظ به لفظ ما ته ټوله خبره کړې، نو ما له به پکې زیاتې نمبرې راکړې. خو چې په یو پیپر کې ته 105 نمبرې هم والې او په ټولو کې فیل شي، نو ته به فیل یې که پاس وې. ته ما په دې پوهېږې. نو یوازې د منځونو له زور ورکړی او بډې دې ورته راښکلي دي او د جهاد نه نه خبر، زکات نه نه خبر، د حرام او د حلالو نه نه خبر، حقوق الله له زور ورکړی د حقوق العباد نه نه خبر. په یو پیپر کې خو ډېر ښه پاس یې او ډېرې نمبر یې په هغه نورو ټولو کې فیل یې. ته به پوره ډګري آلې تاله به پوره سند اله ملاوېږي، ته به پاس کېږي اله چې ته کم از کم په هر پیپر کې دومره نمبر یې خو والې چې ته پاس شې که نه. نو د هغې په نسبت باندې چې ستا په یو پیپر کې 100 نمبرې دي، نو د 100 په ځای په دغې کې 75 او 70 واله، خو په دې نورو کې هم 60 او 50 واله که نه، نو بیا به پاس شي. نو مسلمان کاکا د دې نه دی خبر. هغه بس یو خبره یې اورېدلې ده درته وایي ما دا یوه اورېدلې ده او په نورو کې نه یم، وایي دا مې اورېدلي بس دې له مې ښه زور ورکړی، دې له مې بډې راښکلي دي. لکه په دې نورو پیپرو کې چې پیل یې نو څه به کوې. اولنۍ خبره دې ته مې لږ زیات زور ولګو درته. یو خبره دا شوه. دویمه خبره چې ډېره زیاته اهمه ده، هم د دې روح او د دې سره د هغې تعلق دی، د جسم او د روح د دې مسلې سره تعلق دی. هغه مسله نور د روژې مسلې خو به ته زده کړې، خیر دی ټولې مسلې د فقه د کتاب الصوم خو زه نشم بیانولی دلته، دا د فقه کلاس نه دی، دا به یو به الفاظ دیگر دا خو د فلسفې کلاس دی یو قسم دی چې ته د خبرې هغه ته ته ورسېږې، نه هغه جزئیات بیا معلومول ګران نه دي. خیر دی هغه به زده کړې راته که هغه مسله درته راپېښه یې به درته بیان کړو. خیر خبره دویمه بنیادي دا ده چې خلک خاص کر زمونږ په مسلمانانو کې دا غټه کمزوري ده چې هر یو سړی د امتحان سبق یا د کلاس او د کورس کریکلم د دې دپاره یادوي چې زه پاس شم. بس دا مخکې د پاس کېدو خبره نه یو قدم مخکې ځو.
څنګه چل کوي یاره جی بس خو په امتحان کې په کورس کې پاس کېدل پکار دي نو که بیا د تا خاصه یاد وکړه ته یاد نو پاس شنو که په نقل پاس شوې که چانه دې زده کړو که سفارش دې وکړو پوهېږې په خبره که د پلار زور دې رسېده که ستا زور رسېده که استاد له دې رشوت ورکړو که چرګان دې پې وخوړه په امتحان په دوران کې که جامې دې وله واغستې که په ګاډو کې دې وګرځاو خو تا له به نمبر میلاو شي او څه خیر دی سره ټمټه هم لګوه خو مطلب پاس کېدل دغه کورس بیا اخوانه یادولو ضرورت نشته تاسو ته پته ده ما خو چونکې د دواړو طبقو سره تعلق دی د دیني مدرسې سره مې تعلق دی د یونیورسټۍ سره مې لس کاله مې په دواړو کې تېر کړي نو په مدرسه کې چې زما سره کوم کتاب وي هغه به د اول نه آخره پورې ما سره وي ځکه دا زما ټول عمر پکارېږي خو د یونیورسټۍ چې کوم زما سره کتاب وي چې امتحان لاړ شو نه به د غوږ نه ونیسم بیا په دا ظاهر دا درې کوه دا خرڅوه دې باندې څه کوې بد دا کباړ دی اوس دا ولې دا ځکه چې دا خو بیا پر روان ډګري پکارېږي ډګرۍ ته به ګوري او چې ډګري دې واغسته بیا خو خپل او نوکرۍ له نو په نوکرۍ کې چې د انټرویو دې ورکړه او پاس شوې او نوکري ته میلاو شوه خدای دې کړي چې په تا کې د پیسې اهلیت نه وي ته خو ډګري دا سره ده که نو مونږ بیا د اسلام سره هم دا چل کوو مونږ د اسلام سره هم دا چل کوو مونږ د اسلام سره څنګه چل کوو مونږ په مونځ باندې دا کوو چې یاره خو بس مونځ دې وکړو که نور رانه څه غواړې ته پکې فلسفې ځه چې دا دې پکې څنګه وویل او نیت دې څنګه و خضوع دې څنګه و خوشبو دې څنګه و حرام دې خوړلي و که حلال دې خوړلي و نیت دې دې کې بقدر خو مونځ دې راته ویلی و مونځ مې وکړو روژه دې راته ویلې وه روژه مې وکړه په دې روژه کې دا جوماتونه ولې ډکي دا ځکه چې زمونږ ذهنیت دا دی چې دا هغه وخت دی چې په دې په خدای ځان وبخه بس شابه زور لګوه سجدې وکړه ذکرونه وکړه تلاوتونه وکړه تراویح وکړه پوهېږې په خبره څه نیکۍ وکړه په آخر کې به بخلی کېږي او دا ژړا به او دا فریاد وکړه او چې ودې جوړله وبخلی شوې بیا زه 11 میاشتې مزې کوه خبره ختمه امتحان دپاره تیاري وه په څه طریقه ځان پاس کولو مونږ چې څنګه هلته دا چل کوو بیا هغه اهلیت او صلاحیت په داسې چل مونږ دلته هم کوو تاسو به حیران شئ او زه د ډېرې خبرو نه واقف یم تاسو هم نه واقف یې خو یو امتحان کې ما ته پته ده چې یو عیسائی جنۍ یا یو عیسائی هلک د اسلامیاتو په پیپر کې ټول پیپر ټاپ کړی دی یعنې ټول کلاس یې ټاپ کړی دی اچھا تاسو ما ته دا ووایئ چې قرآن خو الله تعالی د قرآن کې ابراهیم علیه السلام په باره کې دا وایي وإذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما چې الله درته څه ویلي چې دې پوره کړه ویل زه د ټولې دنیا امام کوم نو دې معنا دا ده چې د اسلامیاتو په پیپر کې چې کومه عیسائی نه جنۍ یا عیسائی هلک فسټ راغی دې معنا دا ده چې هغه که د نور چا امام نه شو نو د ټول کلاس امام خو شو نو چې عیسائی د ټول کلاس امام شو ځکه د فسټ پکې راغی که نه نو دا د امامت شو که نه چې په کوم امتحان کې په کوم ماحول کې امتحان و په هغه امتحان کې دا د ټولو نه فسټ راغی یا راغی نو دې معنا دا ده چې دا ټیم لیډر شو نو چې عیسائی د مسلمانانو ټیم لیډر شو ځکه چې دی په پیپر کې ټولو نه فسټ راغی نو آیا عیسائی د مسلمان ټیم لیډر کېدی شي په اسلام کې په کرکټ کې به شي خیر دی خو په اسلام کې څنګه ټیم لیډر شو پته ولګېده چې څه کمی داسې دی زمونږ دا نظام درست نه دی کني څنګه پکې عیسائی راله پته ولګېده چې اسلام هم صرف د دې خبره نوم دی چې بس یو څو پاڼې زده کړه واړوه وا زده کړه او فر وایه ګوټه ولګوه او بس په هغې کې به امتحان وي او فسټ به راشي اسلام د عقیدې نوم نه دی اسلام د نظریې نوم نه دی اسلام د فرایضو د پابندۍ نوم نه دی اسلام د اخلاقیاتو نوم نه دی اسلام د عمل نوم نه دی اسلام د الله د حقوقو د ادا کولو او د بندګانو د حقوقو د ادا کولو نوم نه دی نو دا خبرې څنګه دي چې دا خبرې یې نو عیسائی پکې څنګه پاس کېږي چې دا خبرې یې نو یهودي پکې څنګه پاس کېږي هندو پکې څنګه پاس کېږي او د ټولو نه ډېرې زیاتې نمبر یې پکې څنګه لي ځکه یې پکې ویلي چې اسلام صرف د یو څو رټې لګولو نوم دی د یو څو خبرو د توتي چوري خوري نوم دی توتي چوري خوري هغه توتي هم وایي چوري خوري بس چوري خوري زده کړه دا یاد کړه او چې چوري خوري درته وویله او تا ته جواب ورکړه بس ته پاس او نمبر یې ټولو نه ډېرې دي دا علمیه ده دا د مسلمانانو علمیه ده څنګه به ته د دنیا امامت ته ځان رسې په امتحان کې چې ازمایش راشي او په ازمایش کې سړی پاس شي نو د هغې معنا امامت دی دا مسلمانان خو موږ په ازمایش کې فیل یو ځکه خو موږ ته امامت نه میلاویږي او چې په ازمایش کې یو سړی
فسټ راغی او پاس شو، نو خو دې معنا دا دا د امامت اهل شو. نو چې په یقین نه ساتي نو د امامت اهل څنګه دی؟ په کومه خبره کې دی فسټ راغی؟ دا بنیادي خبره ذهن کې کېنوه. زمونږ نظام کې ډېرې خرابې دي، زمونږ په ټول سیسټم کې خرابې، مسلمانان ټول هر څه خراب دي، هر څه ګډوډ دي. تن همه داغ داغ شد پنبه کجا کجا نه هم، ټول وجود ذرې ذرې او زخم زخم دی، په کوم ځای به معالج دی؟ دا دوه خبرې ذهن کې کېنوه. دې دوو خبرو نه بعد بیا راځه د خپلې خبرې لا چې د روژې نه مطلب څه دی، روژه کې څه کمالات. روژه کې د ټولو نه اولنۍ خبرې خو د روژې او د رمضان دا دوه نومونه ذهن کې کېنوه. روژې ته په عربۍ ژبه کې صوم وایي، صوم. صوم په عربۍ ژبه کې امساک ته وایي، را بندولو ته وایي، ځان را قابو کولو ته وایي. نو د ډوډۍ نه ځان قابو کول او د اوبو نه ځان قابو کول دا خو د هغې شکل. اصل ځان را قابو کول د څه دي؟ خپل دماغ او خپل فکر قابو کول، خپل خوی را قابو کول، خپل ژبه قابو کول، خپل لاس قابو کول، خپل خواهشات را قابو کول. دا څنګه عقل مني چې د ماسپښینه ماښامه پورې چې ما کومه ډوډۍ مزدورۍ ګټلې ده او حلاله مې ګټلې ده هغه نشم خوړی، او د ماښام نه پس او یا په دغه دوران کې هغه حرام خورم او حرام کارونه کوم. صرف د حلال نه بندېدو ته روژه وایي. هغه اوبه چې د هر چا لپاره حلال وي او ځای په ځای ټوټۍ بهیږي، نو دغه اوبه څښل خو حرام دي، دغه په روژه کې بند دي. خو دروغ هم پکې جایز دي او په دماغو کې پکې غلط خیالات هم جایز دي او غیبتونه هم پکې جایز دي او چغلۍ هم پکې جایز دي او د مسلمان بې عزتي هم پکې جایز ده، مسلمان ته کنده کنستل هم پکې جایز دي او د سوشلیزم او د سیکولرزم ملګرتیا پکې هر څه پکې جایز دي. نو دا څنګه روژه ده بیا؟ ولې دا روژه دی ته وایي د حرامو د حلالو نه ځان بچ کول، د حلالو نه ځان بچ کول ضروري دي. دا خو د حرامو نه د ځان د بچ کولو تربیت دپاره تا ته وایي چې د حلالو نه وختي ته ور ځان بچ کړي. نو چې د حلالو نه وختي ته ور ځان بچ نه کړي نو دا خو روژه ونه شوه. او چې د حرامو نه ځان بلکل نه سهار بچ کړي او نه ماښام بچ کړي نو دا روژه شوه. اولنۍ خبره د دې صوم دا معنا به په ځان کې را پیدا کول غواړي. دویم رمضان دی. رمضون څه ته وایي په عربۍ ژبه کې؟ یو په ځې سره رمز دی. هغه رمز خو هغه پټې اشارې ته ویلی کېږي، رمز اشاره څه خفیه غوندې رابطه، خفیه غوندې ربط، څه اشاره رمز دی ته وایي. یو دی رمد په ضاد سره، تاسو به دوادیان یو که زوادیان یا دغه کار خپل دی، خو به هر حرف په ضاد سره رمضان. نو د دې معنا ده چې دا اوښان د اوښانو دا واړه واړه بچي که نه او په دې ګرمۍ کې په دې شګو باندې ولاړي، نو دا خپې په دې شګو باندې پوره نه شي ښودی کلکه، نو داسې اوچته اوچته کوي. صلاة الاوابین حین ترمض الفصال. صلات اوابین چې ورته وایي اوابین، مونږ خو د ماښام دې ته اوابین وایو. وایي دې ورته په نومونه کې څه دي، خو په حدیث کې اوابین دې ته ویلی شوی دی چې دا نور راتود شي او ترمض الفصالو چې د اوښانو د دې بچو د خپې په دې شګو کې سوځي او داسې اوچتې اوچتې کوي، خپه به ځمکه یې ښودی نه شي، نو دې ته وایي رمضون. نو د رمضون د رمضان مطلب هم دا دی چې ځان به داسې ورید پرید کې خپل خواهشات به وراته کې راسې. د هغې داسې نه چې دا په قلاره به داسې ورته پروت یو په سړه خېټه، نه، د خپلو خواهشاتو دا داسې ګران کار دی، دا په سخته ګرمه ځمکه ودرېدل دي، دا په ګرمو شګو ودرېدل دي. نه په ګرمو شګو ودرېدو ته به ځان ټینګ کړي، دا د خپل نفس خلاف، د خواهشاتو خلاف، د خپل آرام خلاف، د خپل مرضۍ خلاف، دې خبرو ته به ځان ټینګ کړي. ناول دا دوه خبرې ذهن کې کېنوه. بیا دا روژه چې دا روژه دا یو اوږد تربیت دی. ګوره نور تربیتونه آسان دي، ماسپښین مونځ دی او که د مازدیګر مونځ دی او که د ماښام مونځ دی او که دا تراویح هم دی، خو دا به ګنټه یوه نیمه کې به ختمې شي. ځي به روژه داسې ده چې دا پوره میاشت یو تربیت دی، پوره میاشت ستا د ټول ژوند هغه معمولات درهم برهم شو، بې ترتیبه شو،
څه ټایم به ډوډۍ خوړه او څه ټایم به وده کېدی، هغه ترتیبونه لاړه. یو سړي په دې رمضان پورې ما ته چا وویل داسې انډایرکټلی غونته کړي نو په اسلام اعتراض کې وصل کړي وایي یاره دا د پېشمني ډوډۍ نه ده، وایي دا ټایم خو څاروي هم ډوډۍ نه خوري، او لکه په موږ باندې دا څه بېلي مطلب یې دا پر دې پېشمني ټایم کې خو چې څاروي ته ګیا چې هم پېشمني مالې به څاروی ګیا ونه خوري، او په موږ باندې وایي دا فرض کړی دی تاسو به راپاسېږو. نو ما ورته وایي چې څاروی نه خوري، څاروی خو نه پوهېږي، ته خو څاروی نه یې که نه، څاروی روژه نه نیسي، ته روژه نیسي، تا باندې فرض کړي نه ده، خو نبي علیه صلات وسلام درته وایي په تا باندې خفه کېږم چې بیا به ټوله ورځ وږی تږی ګرځې، نو دې اخري ټیم کې څه وخوره. نو عقل کار نه کوي چې نبي علیه صلات وسلام به ما دونه مهربان دی چې ما ته وایي تسحروا فإن فی السحور برکه، په تا خفه کېږي، خپل بچي باندې سړی خفه کېږي که نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د پلار نه ډېر زیات مهربان دی. څنګه چې پلار په بچي مهربانه وي نو داسې په خپلو بچو پرې مسلمانانو نبي علیه السلام مهربانه دی. نو ورته وایي ګوره بچی بیا به وږی شي، دا ماشومان کله ډوډۍ دی خوري، دا پلار مور یې په زور خوري، په چل ولې پې خوري. یو خبره ورته رامخې ته کړي ته وګوره دا واله او دا وخوره او داسې چل دی، بیا ورته ګوري مور یې خیال کوي و یاره دا د فلانکې شی نه خوري، نن به دا نه پخو، دا لوګان نه دی خوښ، نو خیر دی نن لوګان نه پخو، وایي دا ماشوم یې نه خوري، بیا وایي داسې شی خوري هغه به پخو. ماشومانو نه به تپوس کوي ولکه څه خورئ، څه م خوښ دي، پېشمني مالې به تاسو له څه پخو، دا میندې تپوسونه کوي دی بچو نه، ها وایه که نه روژه راله څه به پخو، وریجې به پخو که ډوډۍ به پخو، پراټه به پخو که سپوره به پخو، ماسته به خورو که غوړي به خورو، دا ولې دا پرې بچو خفه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو امتیانو خفه کېده چې روژه خو په الله تعالی فرض کړې ده، خو د دې پېشمني نه مخکې د سهار د بنګ نه مخکې وله خوراک جایز کړی دی که نه، وکلو واشربو خورئ وڅکئ. نو نبي علیه صلات وسلام به په د اخره کې وخورئ چې کم از کم څه وخته پورې خو د تا هغه انرژي دې بحالي که نه، څه وخته پورې خو ډېر تږی نه شي که نه، اوبه وڅکه چې څونه څکې شي، ډوډۍ وخوره. تسحروا فإن فی السحور برکه، پېشمنۍ کوئ ځکه چې په دې کې برکت دی. او دا کاکا باندې الټه وایي دا وایي د خوراک ټایم دی چې دی په ما باندې خوراک کوي. نو ته خو مثال له چرګ دی چې که د څو خېله نسي هم ټغېږي او چې بدې له دې نسي هم ټغېږي، او چا نه ځان خو پوهې نه، هغه چې کوم ستا د فایدې خبره یې کړې هغه هم ته الټه به بلاړی. دا تربیت دی ستا، دا ټول له سهار نه د ماښامه پورې دا ترتیبونه دی الټه شو. او نبي علیه السلام فرمایي زما امت به د هغه وخته پورې په خیر وي چې پېشمنۍ ناوخته کوي او روژه وختي ماتوي. زه اوس هم داسې خلک ینم، ما نن هم یو سړی ولیده، پخوا به مې هم داسې کتل، دا مشرانې نیاګانې الله دې ټولې وبخي زمونږ، نو هغې به د ماښام مونځ چې به یې وکړو چې نه ښه یقین هم را شي نو هله به روژه ماتو ویلو که نو یقین پکې نور څه ته وایي. خلک چې په پښتو کې متل کوي وایي ګنجی واده دی وایي یقین مې نه شي، نو دا به ستا یقین کله راځي؟ خو چې ماښام شو اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم، چې دې طرف نه شپه راله او دې طرف نه ورځ لاړه نو بس فقد افطر الصائم، د روژه ماتې وخت شو. روژه به د وخته ماتې، پېشمنۍ به ناوخته کې. پخوا به یې موږ د شپې 2 بجې راپاڅېدو، 5 بجې به پېشمنۍ بندېدو، په 3 بجې به وې بس وبصوم غد نویت من شهر رمضان. نن هم په اخباراتو کې دا دا عجیبه خلک دی، دا د سبا د روژې نیت دی، لکه چې ما د بانک سره بنده کړه نو بصوم غدین شو که بصوم الیوم شو، دا د سبا روژه شوه که د نننۍ ورځې روژه شوه، دا ته څه وی؟ دا نیتونه مونږ خدای خبر د کوم ځای نه جوړ کړي. ما یو کس ته یو خبره کوله، وی دا نیت خو پکې ته خو بیا پکې نیت نشته نه، ما ورته وایي چې ته ما په دې پوه کړه چې مونځ په عربۍ کې دی او نیت یې په پښتو کې دی، دا ولې؟ دې جواب راله ته نیت مې کړی دی د اخلاصه او 4 رکعته فرض د ماسوتن، دا ولې په پښتو کې دی؟ چې دا ټول مونځ په پښتو کې نه دی، په عربۍ کې دی، نو دا نیت یې ولې په پښتو کې؟ نو دا د ځانه نیت جوړ کړی. نیت خو د زړه ارادې ته وایي. ته چې ډوډۍ خورې نو نیت چې کوې نو څه وی؟ نیت مې کړی د ورځې اخلاص او 2 نوړی به هلمه که په ساګو سره څنګه به نو څه نیت کې؟ نو نیت د زړه ارادې ته وایي. نو روژې دا نیت هم دغه دی، د حج نیت، البته د حج په نیت کې الفاظ شته، ځکه چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ ویلي دي چې اللهم انی اريد الحج فتقبله مني ويسره لي، الله دا دنیا عمرې نیت کوم، د حج نیت کوم، د حج اراده کوم، الله دا مال قبول هم که ما ته اسان هم که. دې کې مطلب د اسانول هم دي،
دا آسانول دي دا روزه دا حج ډېر زیات ګران کار دی پوهېږې په خبره باندې نو دا چې دا آسان له پکې ښه زور ور نه کوي که نو بیا به درته پته وروسته ولګي ما به د ملګرو سره خاندل په عرفات کې دا پیاده مزل ما د ملګرو ته ویې ګوره چې بیا حج ته راځئ نو د یسر له به هم ښه زور ورکوی ځکه چې ما پکې د یسر له ډېر زور نه ورکړی د تقبل له مې زور ورکړی چې خدای قبول یې کړي نو ما وی آسان به وي خو چې نبي علیه السلام وایي چې د آساني پکې ووایه خو پکار ده ماله چې ما پکې ویلی چې دا هم پکې خبره ده ضروري نو وروسته بیا سړي ته پته ولګي چې د آساني پکې هم پکار ده نو هغې کې نیت نبي علیه السلام په زوره ویلی نو وایه پکې خو د روجې نیت څه دی خو باب دا چې پېشمنه ته راپاسېدې نو ستا روجې ته نیت نه و نو څه له راپاسېدې نور کله راپاسېدې دا تراویح چې دې بېګا وکړې نو ستا سبا نیت نه و روجې ته نو چې دې نه و نو تراویح دې څه له کولی چې په شو قدر کې دې تراویح کړې وې په شو قدر کې د شپې راپاسېدلی وې نو خو دې ورته نیت دی که نه خو خیر دی زه بیا یم حاضر که زړه کې ووایه چې دا راپاسېدلی یم او روژه به نیسمه نو زیات نیت وکړه په زړه کې اراده و نو دا پېشمنۍ ناوخته کول او روژه ماتی وختي کول چې بانګ وشي ماښام نو دا د دې خبرې علامت دی چې بس روژه ماته چې ماته شوه نو بیا به د ځانه ډېر زیات شیخوړت نه جوړی الله پاک چې کومه روژه درته باندې فرض کړې ده هغه روژه نیسه په ځان باندې په زور داسې یو شی مه لازم کوه چې د الله تعالی د هغه فرض سره یې ورجوخ کړي دا بیا یوه اهمه نقطه ده په دې نقطه ځان پوهول پکار دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا انتصف شعبان فلا تصوموا الا عن رمضان چې شعبان نیمې ته ورسېږي نو بیا به صرف د رمضان روجې نیسئ نور روجې به نه نیسئ سوا د هغه چا نه چې د یو سړي عادت یې د مخکې نه لکه یو سړی د زیارت او د ګل د ورځې روجه نیسي نو هغه به نیسي یو سړی د مخکې نه عادت نه دی او رمضان د شروع کېدو نه مخکې شعبان نیمې ته ورسېد او دی لګیا دی اوس روجې نیسي نو دې معنا دا ده چې دی د خپلې د شکي دی شکي مزاج دی نو دی وایي چې یاره چېرته کې دا د رمضان دا نه دا بلکل یقیني شي نو دی ورسره د خپله نفلي روژه هم داسې برقرار ساتي او بیا وایي زه دا چې کوم خلک کله نیسي او کله نه نیسي نو زه به یې ونیسمه نو که نفلي شوه نفلي به شي او که نفلي نه شوه نو که رمضان و نو د رمضان د میاشتې به شي دې ته وایي د شک روژه او نبي علیه السلام فرمایي من صام یوم الشک فقد عصا ابا القاسم صلی الله علیه وسلم چا چې د شک په ورځ روژه ونیوله ده د نبي علیه السلام مخالفت وکړو دا د ځانه دا د مخکې نه ده یوه ګنټه مخکې ده چې ته روژه بندې نو الله تعالی خو روژه د هغه وخت نه بنده ویلې ده چې کله سبا راوخېږي خو دا مخکې ګنټه پکې تا چې خوراک بند کړه دا پکې کوم شریعت دی دا پکې د کوم ځای نه ووې دا چې ماښام د روژه ماتې ټیم شو ته لا روژه نه ماتې نو دې څه مطلب دی یعنې څه مطلب دی ته خدای پاک ته داسې په دې برېتو ګوتې وې چې خدای پاک تا خو ویلې چې 14 ګنټې روژه ده خو ګورې زه 11 ګنټې هم نیولی شم ته خو وایې چې ماته که خو په ما کې نور هم زور شته زه نور هم پسې نیولی شم نو الله رب العالمین ته ځان کمزوری ښکاره که ځانو ته ډېر نیغ نیغ مه کوه ځانو ته ډېر زورور او طاقتور مه کوه رسول الله وسلم فرمایي چې الله تعالی ماله په 2 څیزونو کې اختیار راکړي چې دا کوې که دا کوې نو زه پکې د ټولو نه آسان ګورم هغه کوم زه الله تعالی ته دا نه ښکاره کوم چې زه ګینې ډېر طاقتور یم زه الله تعالی ته دا ښکاره کوم چې زه خو بنده یم ما خو چې دا روژه نیوله نو ځکه مې نیوله چې تا راته حکم کړی ورنه زه خو وږی کېږم هم زه خو تږی کېږم هم زه خو محتاج یم زه خو کمزور یم خو چې تا وایې چې نیسه نو ما ونیوله چې تا وایې چې بس اوس اجازت دی نو بس زه خو یې فورا خورم ځکه زه خو محتاج یم زه خو ستا د حکم د وجې نه مې دا روژه نیولې ده دا زما څه ذاتي شوق نه و دا څه زما ذاتي څه مینه نه وه په دې کې دا خو ستا د وینا په وجه زه ستا بنده یم نو چې ستا بنده یم نو تا راته وایې چې ونیسه نو ما ځان را بند کړی او چې تا راته وایې چې اوس زما د طرف نه اجازت دی نو زه خو بنده یم او زه خو محتاج یم کمزور یم ما له خو لوږم راغلی او تندم راغلی زه خو دا اوبه هم څښم او دا کجور هم خورم او دا ډوډۍ هم خورم نو د الله رب العالمین په مخ کې ځان کمزور او عاجز ښکاره کړه دې روژې کې دا 2 خبرې ډېرې زیاتې اهمې دي اوله خبره ډېره زیاته اهمه ده چې په دې کې قرآن نازل دی هغې له زه راځم دویمه خبره په دې کې ډېره زیاته اهمه ده چې دا د صبر میاشت ده نو د صبر دا سبق چې دی دا د روژې نه زده کول پکار دي د تقوا سبق د روژې نه زده کول پکار دي موږ د روژې نه د بې صبرۍ سبق زده کوو ښه سندم خلک به وي خو روغ جوړ خلک به وي ته به حیران شې ورته په دې مازدیګر کې به پسې چلو شي نه به ستا په خبره پوهېږي نه به د بل په خبره پوهېږي
نه به د چا مینت اوري نه به د چا جرګه اوري نه به چې ته ورته خبره کوې نه 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 ته ورېږه زه دا یې پوهوم لږ نه بیا په خپله به مرستو بیا ستومانه او د خولې نه بیا د زګزګي خېږي دا څه چل باندې شو یاره جي روژه د ګناه ورته نشته ښه روژه د لیوني کولو دپاره ده روژه دې دپاره ده چې خلک څه شي پاګلان شي روژه د صبر دپاره کوم شی چې د صبر دپاره دی هغه د بې صبرۍ دپاره شو یعنې موږ د هغې نه الټه فایده واخېسته الټه او چې څوک جګړه وکړي یاره بهی ګناه ورته نشته روژه ده نو یا لکه ګناه ده ورته چې روژه هم ده بیا هم دا کار کوي روژه خو د صبر میاشت حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم روژه خو دا ده چې سړی روژه وي نو بل ورته کنزل کوي او بل ورسره جګړه کوي نو دی ورته وایي اني امرؤ صائم زما خو روژه ده وایي زما روژه ده زم جګړه کولی شو خو ما خو روژه نیولې ده نو د روژې مطلب څه شو بیا چې جګړه مو کومه نو روژې مطلب څه شو چې کنزله مو کومه نو بیا د روژې مطلب څه شو بل دا چې دا انسان چې پرې ډېر پرې 11 میاشتې کې په یو خاص ترتیب عادت دی یاره جي زما داسې حاجي زما روټین داسې زما روټین خراب روټین ولا په دې روژه کې ټول ګډوډ حاج نو دا روټین به د اسلام د وجه نه کله کله ګډوډ کېږي کله کله په بله وجه هم روټین ګډوډ شي بیا به جهاد ته تللی بیا به د روټین په پالنګ کې خوب وي نه هلته بیا پالنګ نه کوم ځای نه راځي بیا په ځمکه خوب نه شي کولی نو بیا به د روټین خراب وي بیا به کله اوبه ملاوي کله به نه ملاوي کله به ډوډۍ په وخت ملاوي کله به نه ملاوي نو د روټین ځان غلام کوه ما د معیار ځان بنده کوه ما غټ غم په انسانانو کې بیا دی چې دی د یو خاص معمول او د یو کانټ چانټ او د ناستې پاستې او د یو خاص څیز داسې د دې داسې بنده غونته کې شي د دې داسې عادت شي چې دغه عادتونه پرېښودل بیا د ډېر زیات ګران نو اسلام والله دا عادتونه بدل کړي په دې روژه کې د عادتونه بدل کړي هله د ماښام د بانک سره فورا شابه خوره بیا سره تراوله منډه وه مانځله منډه وه بیا چې راځئ بیا ګورئ او بیا لا زمونږ په دې وطن کې خو لا بیا هم یو شان قصه وي دا چې په دې یورپي ممالکو کې ګورئ که نه لکه په روس کې نن سبا تاسو ته پته ده 22 غنټې روژه نیسي هغه په روس کې چې کوم مسلمانان دي بالکل په هغه آخري جنوبي مشرقي روس په علاقو کې 22 غنټې روژه نیسي څنګه روژه نیسي خو بعد دلته دا دی ماښام یې روژه ماته کړه او فټافټ صاحب یو څو نوړی خوره او فټافټ د ماسوتر لمونځ کوه فټافټ بیا څه کوه او دارنګې په هغه دغه کې هم داسې ویلز نه دی ویلز په برطانیه کې یو ریاست دی کارډف نو هلته چې دلته خلک منځونه کوي نو هلته خلک ځان سره هغه روژه ماتي نه پس جومات ته راځي که نه نو ځان سره هغه پېشمني هم ځان سره راوړي نو به دلته مونځ او دلته تراویح او دلته فورا پېشمنه او دلته فورا د سهار مونځ او بیا د سهار د مانځه نه پس بیا کورونو ته ځي نو ستا دا معمول ګوره دا معمولات د دې وجې نه خو الله تعالی دا روژه چې ده دا یې په مختلفو موسمونو کې جوړه کړې ده په مختلفو موسمونو کې په دې یو موسم کې نن دا ما او تا په ګرمۍ کې نیسو اسټرالیا والا کې سخته یخني ده هغې 9 غنټې روژه نیسي په اسټرالیا کې نن سبا 9 غنټې پوشه روژه ده او سخته یخني ده څنګه چې دلته په دسمبر او په جنورۍ کې څنګه یخني بیا به یو وخت داسې راځي چې اسټرالیا والا به په سخته ګرمۍ کې نیسي अब 1413 غنټې روژه نیسي 19 غنټې روژه به نیسي او ما او تا به 14 12 غنټې او 14 غنټې روژه نیسو نو دا الله تعالی په دې مختلفو موسمونو کې بدله کړه چې ته په هر موسم کې په یخنۍ کې په ګرمۍ کې په اوږدو ورځو کې په لنډو ورځو کې په دې کې د دې خبرې عادت شي دا به تا د یو ډېر لوړ مقصد دپاره تیاری مونږ صرف دا چې امتحان پاس کړو صرف پیپر پاس کړو خو بیا په تندر نه لګو بس پیپر پاس کول پکار دي بس چې نمبر یې والی او خبره ختمه دا خو داسې پیپر خو نه دی که یا صرف پاس کول دي دا څنګه پاس کول یوازې دې ته وایي د دې نه څه مقاصد دي دا د یو ډېر لوی عبادت دپاره د یو ډېر همګیر عبادت دپاره تا تیاری دا صبر تا د امامت دپاره تیاری دا صبر دی دا د امامت دپاره ډېر لوی ضروري شی دی د روژه کې د ټولو نه لوی صبر دی که نه هسې تاسو سوچ کوئ د خپلې روژې ته د بېکاره نه بېکاره مسلمان یاره چې مونځ هم نه کوي کله یاره چې د سره د هېڅ نه خبر نه یې خو د دې نه خبر دی چې روژه ده تاسو په ایمان ووایئ هغه په غسلخانه کې دننه یي سوا د الله نه بغیر بل څوک یې نه خو هغه هلته اوبه نه څښي تاسو په خبره پوه دا ژبه یې وچه شوي وچه لرګی شوي ولامبي خولې ته اوبه واچوي او بیا یې توکي پوهېږې په خبره
خو هغه بیا څه نه کوي. د دې څه مطلب دی؟ اصل کې دا یو تخم دی په ده کې، دا د خدای او یاره ده، د په الله باندې اعتماد دی، خو دا داسې غیر شعوري غوندې اعتماد دی، دا داسې د وسیع کړی نه دی، دې ته د شعوري طور کتلي نه دي. دا نیت چې موږ وایو په هر یو شي کې نیت ضروري دی، نو د نیت مطلب دا دی چې هغه سړي هغه شعور لږ را بیدار شي چې زه څه کوم. اوس زمونږ هغه د نیت په وجه باندې نوم چونګې نیت موږ الفاظو ته ووایو بسم غدیرو وایو، بس خبره ختمه شوه. هغه شعور شته کې، هغه چې شعور پکې را بیدار شي چې سړی انټنشنلی یو شعوري طور یو کار کوي، هغه تصور زمونږ د الفاظو هغه تصور ختم. هغه د زړه هغه توجه چې کومه وه هغه د الفاظو ګډوډه کړه. حالانکه که الفاظ وې نو هغه پکار نه و چې هغه دې ګډوډه کړي، لکه په حج کې الفاظ شته، خو پکار نه ده چې هغه دماغه شعور ګډوډ کړي. شعور ډېر پخته پکار دی. تاسو په دې جوان سوچ وکئ چې دا جوان دونه مؤمن هم نه دی چې معیاري مؤمن دی، د دین دونه علم هم ورسره نشته، د فرایضو دونه پابندي هم نه کوي، خو د دې باوجود چې روژه ده نو بیا روژه داسې نیسي چې که د دنیا جهان ولا ټول په ښی لاس کې څوک ورکړي نو روژه نه ماتوي، روژه نه ماتوي. نو دې معنا دا ده چې د کې دننه د ایمان تخم شته، خو دې تخم ته لږې اوبه اچول غواړي. که دې تخم ته لږې اوبه ور واچولی شي او دی په دې نکته پوه شو چې یا جوانه ته چې دا روژه نه خورې نو دې څه معنا ده؟ ته ووایه ولې ته په دې غسلخانه کې ولې اوبه نه څښې؟ یاره جي روژه مې ماتېږي. نو مړه چې ماته شي نو څوک به دې ویني؟ یاره جي خدای مې ویني که نه. نو ګوره د ده ایمان بالغیب دی، د ده په الله دومره مضبوطه عقیده ده چې الله ما په هر ځای کې ویني، که څوک مې ویني او که مې نه ویني، الله زما نه خبرېږي. چې الله رانه خبر شي او هغه وایي ستا روژه ونه شوه نو خلک دې وایي که نه چې ستا هغه وشوه، چې د الله په نظر نه شي نو په دغه روژه به زه څه وکړم؟ دا ځکه زه د الله د وجې نه دا روژه نه ماتوم، دا ځکه نه خورم، دا ځکه اوبه نه څښم چې الله ما ویني. دې باندې مې ځان راټینګ کړی دی، زه د آخرت طلبګار یم، دې باندې به الله تعالی ماله اجر راکوي. نو دغه تخم په دې انسان کې لږ ونه دې ته آبیاري د دې پکار ده، دې ته لږې اوبه ور اچول غواړي. د دې نه ډېره بهترینه ونه جوړېږي، دا اوس ډېره کمزورې ده. داسې څه شی دا بوټی دومره هم نه دی چې دی ترې لاندې کښېني، د دې نه دومره ونه جوړېږي چې یوازې دی نه، دا به ډېرو خلکو له سوری ورکړي، د دې لاندې به ډېر خلک کښېني، ښایسته یخه یخه هوا به ترې لګي، د ده نه ډېره ګوره ونه جوړېږي، دې کې ډېرې فایدې کېدی شي، دا به ډېر ښایسته ګلونه ونیسي، ښایسته میوې به ونیسي، دا به ډېرو خلکو له ډېره فایده ورکړي. دا په ده کې دننه ډېر لوی تخم، ډېر لوی اهلیت دی او ډېر لوی صلاحیت. خو دا صلاحیت به څوک داسې کوي چې دې ته اوبه ور واچوي؟ نو دا روژه د دې دپاره ده. مونږ ده ګوره دا اجتماعي روژه ده، زما هم روژه ده او ستا هم روژه ده. نو یوازې روژې چې څومره اجر دی خو اجر دی، خو ستا د روژې هغه اجر او زما د روژې اجر او د زید او د عمر او د بکر او د خالد او د والد او د شاهو او د باهو د دې ټولو خلکو دا روژې چې راجمع شوې نو په دې ماحول کې د نیکو یو بهار جوړ شو. لیکن دغه بهار دغه ته نه زه اوبه اچوم او نه ورته ته اوبه اچوې، د هغې احساس یو هم نه کوي او بل هم نه کوي. خو ستا هم روژه ده په لاره روانې او زما هم روژه ده په لار روانې، ته ځان له د روژه ماتې غم راغستی منډې وې او ته ځان له د روژه ماتې غم راغستی م او منډې وام. که چېرته مونږ ته د دې خبرې احساس وې چې راځئ چې دا په دې روژه کې دننه چې کوم دا بهار راغی دې تخم ته اوبه اچول غواړي، په دې دا احساس لږ را ژوندی کول غواړي، یقینا تاسو به بیا کتلي وې چې بیا زمونږ د روژې به کیفیت څه وې او د دې به څه نتایج وې. دې نه بعد بیا تاسو ته پته ده چې په روژه کې قرآن نازل دی، قرآن پکې نازل دی. د روژې او د قرآن یو خاص اهمیت دی، د قرآن په وجه دې روژې ته ډېر لوی فضیلت ملاو شو. دې کې لیلة القدر راغی چې هغه خیر من الف شهر، د زرو میاشتو نه بهتره ده. ګوره د زرو میاشتو نه خو بهتره ده، خو څونه ته بهتره ده؟ کېدی شي د یو سړي دپاره د زرو میاشتو نه زر ځله چنده زیاته بهتره وي. هغوی چې ګوړه زیاته ونه شربت خوږي چا دپاره بهتره ده؟ بس دا خو حصه به قدر جثه ورته ووایه، وایه حصه به قدر اخلاص او حصه به قدر قرباني، حصه به قدر فهم، حصه به قدر اخلاص. چا کې څونه اخلاص دی او د دې رمضان نه څونه فایده واخسته نو د هغه دپاره خیر من الف شهر، د هغه دپاره د زرو میاشتو نه څو ځله بهتره ده. هغه الله رب العالمین ته علم. نو دا د دې قرآن برکت، دې قرآن مجید باندې د عمل لپاره، په دې قرآن مجید د غلبې دپاره بیا په دې رمضان کې څه شوي دي؟ غزاګانې شوي دي. ګوره تاسو ته پته ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي 2 ځله موږ د نبي علیه السلام سره په روژه کې غزاګانې وکړې او نبي علیه السلام راته ویې روژې ماتې کړئ.
یو د بدر په موقع او بل د فتح مکې په موقع. د فتح مکې په موقع فتح مکې په موقع نبی علیہ السلام خلکو ته وی روجي ماته کې زکه چې تاسو د دشمن سره مخامخ کیږئ. ور دا روجه اهم ده خو جهاد ډیر زیات اهم دی ځکه چې پاغه دین غالب کیږي. دا تربیت ستاره دی لپاره دی چې تربیت اخلي او داغه تربیت چې د کوم مقصد د لپاره دی داغه مقراشي او ته بیا پاغه مقصد نه ورځي او بیا پاغه تربیت ورځي. ما به د پخوانه د مرګورو ته یو مثال وایي. طالب علم د معنی نه د مونږ یو فکر جوړو نو مونږ په طالب علم کې دا شو وکړو په مدرسو کې هغه مدرسو کې دا سيزونه چې بد غونډه بلګي. دا ما ته یاد دي په 1976 کې درګه کې ما سبق وی نو په دغه کې منټو لګاو په مدرسه کې والیبال دا ما شوق کبډي والیبال به مډر شوق نو نټ مو لګاو. نو زموږ یو استاد چې راغی چې دا شی وکتل کنه ماته نو زه په پوښتنه چې د مخ نه غوسه ماته وی چې خدای خو بیا یو سات پس مولانا نعمت الرحمن صاحب د الله تعالی وبخي هغه چې وروته نو خوشاله شو مونږ ته ودرېد. نو هغه استاد خدای هغه نه کشر بیا نو هغه چې شیخ صاحب ته ولاب دی او تماشا کوي او څه ته وینه نو بس هغه خو بیا هغه نه کو. نو په امتحان کې چې رااله پیپر راوستو نو سخت پیپر راوستو نو زما په خواته ریده داسې وی اوس به د بالونو پته لګي داسې پکې پغلې غوندي. نو بیا چې نمبر وی نو د پیپر 50 نمبر وی نو مال 53 نمبر راکړي. نو ماته وی چې نټونه کې او که بالونه کې هم ته پته ولګي چې سبقم وی او دام. نو بهر حال خبره مې دی پورې کوله چې مونږ به یو داسې چلو کو چې دا د شګي بوجه نه ده دا به مزوړنده کړه نو دا سکونه به مولدا سره چول چې دا سکونه ملک شي. نو هغه چې یو سره د شګو د بوجه له د سکونه راچي نو دې مطلب صرف بیا په اخر کې چې دا کلک شي نو بیا به د شګي بوجه له راشي کې بیا به د يهودي د مخ له راچي او چې د يهودي مخ له راچول مقراشي او د بیا بوجه زوړنده کړو دی بیا ازو ته د يهودي د مخ له راواچو او د بیا په بوجه ورغروي. نو د دې تربيت نه څه مطلب الکه بیا په بوجه مو ورغرو خو د سړي د خلیله ورغله د يهودي د خلیله ماته کا. نو د تربیت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم متوی دا روزه اوس ماته کې دا روزه د دې پاره چې هغه کوم څه د پاره وا هغه اوس دغه بل مرحله رااله او چې چا نه ماته ورل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یې نه خپش. ځنه خلک دا شو چې په سفر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به نو هغه د ډډوال وي او هغه چې کوم ماته کړه هغه خیمه مو تړلې او به مروړې ساروي مو بکړو ورونه بل کړو د خوراک تنظیم وکړو د خلکو خدمت وکړو. نو نبی علیہ السلام اجر خټول دی واغستو د نور خو پراته دي. نو ته دا مزدقه کنه چې روزه د باندې لازمه کړی ده خو د روزه د مقاصد هغه د دې د پاسه چې کوم هغه د مقاصد او د حصول د پاره چې دین هغه یو درجه او چته عبادت ته چې هغه مقراشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ماته دا هغه سبقونه دی او بیا زمونږ استاد د پاره یو خصوصي سبق بلند هغه دا چې پاکستان الله تعالی موږ لپاره رمضان کې را کړی نو دا به کله کېږي دا خو نسلونه ختم شو او د دې هغه مقاصد پوره نشو. دا مقاصد به کله پوره کېږي یو بم راضي وي زه هغه مقاصد پوره کوم او بلم راضي وي زه هغه مقاصد پوره کوم. والله تعالی عالم چې دا مقاصد به زمونږ په ژوند کې پوره شي او که به پوره نشي. دا یو څو دغه غوندې بنیادی خبرې چې د روزې په باره کې تا ته ما وی اوس د آیاتونو ترجمه واوره. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت د رمضان هغه چې نازل شو په دې کې قرآن هدل للناس چې دا هدایت دی د هدایت انتظام دی د ټول دنیا د انسانانو لپاره وبینات من الهدى او ښکار دلیلونه دي د هدایت او په دې کې دلایل دي ډاګ په ډاګ خبرې پټې په بوسو کې وب بوتل پکې نشته چې څوک بیانې او په بوسو کې وب بوزي خو دا غلطي ده او قرآن کې داسې شی نشته چې په بوسو کې پکې وب بوزي. والفرقان وبینات من الفرقان او ښکارا په ډاګ دلایل دي پکې د حق او د باطل د جدای بالکل د دودھ کا دودھ او پانی کا پانی هر شی جدا کړي سپینه رڼا ورځ د پکې. انا انزلناه فی لیلة مبارکة من نازل کو دا قرآن په شپه د برکت کې چې ډیره مبارکه ده. انا كنا منذرین موږ دې ټول دنیا ته چیلنج ورکوونکیو. منذرین درې ترجمه زدا کو مونږ يرون کیو نه يرول څه ته وای چې غلط کار کې د دې نتیجه ټیک نه دا چیلنج دی. انا كنا منذرین دا قرآن مونږ نازل کو مونږ دې ټول دنیا ته چیلنج کوو چې صحیح لار غواړي نو هغه چې په قرآن کې تاسو ټول په غلط روان ټیک لار هغه چې دا پیغمبر اختیار کړی.
فيها يفرق كل امر حكيم په دغه شپه کې جدایي کیږي د هر هغه کار چې هغه د حکمت نه ډک دی. امر من عندنا زمونږ د طرف نه چې دغه فیصله کیږي فیصله زمونږ د طرف نه. انا كنا مرسلین بشک مونږ را لېږونکي دا استاسو د پیغمبرانو کتاب هم را لېږلی پیغمبر هم را لېږلی. دې نه مراد لیلة القدر دی. الله تعالی خو د تقدیرونو فیصلې ډېرې مخکې کړي دي خو بیا په دې لیلة القدر کې ملایکو ته حواله کي چې دا ستاسو انفرادي د یو کس په باره کې دا فیصله ده د را روان وخت دپاره د سره به دا کوئ د متعلق دا ریپورټ دی د متعلق دا هدایات دی یو سړي متعلق دا یو ملک تاسو ته په دنیا کې داسې معلوم دی چې هلته د یو فرد متعلق یو فایل چاته حواله چې وایه د متعلق دا ټیک دی د هغه نګراني به کېږي د هغه متعلق به فایل تیاریږي خو دا چې چاته ورکړي چې وایه ته یو پولیس ته وایي چې هلکه د دې سړي دا فایل دی. الله تعالی نظام پر دنیا کې داسې دی چې ملائکو ته د یو سړي فایل حواله کړ چې وایه د دې سړي متعلق دا فایل دی د سره به دا سلوک کېږي را روان کال کې به د سره دا سلوک کېږي. او دا د شو قدر د میاشتې 15 نه یادې ښه په هغې کې هېڅ صحیح حدیث نشته. دغه لیلة القدر یادې چې په دې رمضان کې دی او په رمضان کې به د اخري عشره کې دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به په د اخري عشره کې اعتکاف کو ته هم اعتکاف کوه دا ځکه چې دې کې اصلاح. انا انزلناه في ليله القدر بشک موږ نازل کړه قرآن په شپه د قدر کې. وما ادراک ما ليله القدر تا ته څه پته ده چې د قدر شپه څه ده. ليله القدر خير من الف شهر شپه د قدر غوره ده د زرو میاشتو نه. یعنې په زرو میاشتو کې د انسانانو د فایدې دونه کارونه نه دي شوي لکه په د یو میاشت کې چې کي په د یو شپه کې چې شوي ځکه چې دې کې قرآن د انسانانو د هدایت دپاره نازل شو. دې قرآن کې چې کوم د خیر کارونه وشو د دې په وجه چې کوم خیر دنیا ته راغی دا دنیا ته د 80 کالو لکه پښتو کې خلک وایي که نه چې 20 کاله بې مالګې ډوډۍ وخوري نو دا کار به ونه کړي. نو چې 80 کاله د ټولې دنیا انسانان لګیا وي که نه نو داسې د انسانانو د خیر کار به ونه کړي لکه د قرآن په نازلېدو چې د انسانانو د خیر کوم کار وي. تنزل الملائکة والروح فيها راکوزیږي ملائکه او خاص کر جبريل علیه السلام په دې شپه کې باذن ربهم د خپل رب په حکم من کل امر د هر معاملې په باره کې. سلام هي دا سلامتیا ده یعنی په دې کې خیر او خیر دی په دې کې خیر او خیر دی حتی مطلع الفجر د سبا د خطو پورې. مطلب دا دی چې دا 24 غنټې کې په کومه 24 غنټو کې چې دا لیلة القدر مثلا د سعودي په شپه ده او هغه د لیلة القدر شپه ده نو دغه 24 غنټو کې چې په کوم ځای کې کومه شپه راځي نو دغه لیلة القدر ده. دا مطلب نه دی چې لکه کومه یو لیلة القدر ده خو دغه هلته چې دا لیلة القدر شپه ده نو دغه 24 غنټو کې خو 24 غنټو نه خوا د خبرې دنیا کې څه نشته که نه که داسې مله پکې شته 24 غنټې فرق پکې شته 24 غنټې فرق شته چېرته نو چې نشته نو دې معنا ده چې په دغه 24 غنټې کې چې دغه شپه تاسو سره په کوم ځای کې شریکه شو نو هغه اولنۍ شپه نه ده دغه د لیلة القدر شپه ده. دا یو حدیث دلته موږ نقل کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصيام والقرآن يشفعان للعبد. روجه او قرآن دا دواړه به سفارش کوي د بنده دپاره. یقول الصيام روجه به د قیامت په ورځ وایي رب انی منعته الطعام والشهوات بالنهار خدایا ما دې منع کړی او د خوراک څښاک نه او د نفس د خواهشاتو نه د ورځې نو فشفعنی فیه نو زما سفارش په دې کې قبول که او د دغه خبره منلې وه زما روجې نیولې وه نو الله تعالی دې وبخه او سفارش زما قبول که. ویقول القرآن او قرآن به وایي چې منعته النوم باللیل نو ما د شپې د خوب نه بند کړی او خلک خوبونه کول او دی لګیا او قرآن یې زده کو نو زما سفارش دا دی چې دته مغفرت وکړه نو فیشفعان نو د دواړو سفارش به قبول شي. الله دې د دې دواړو سفارش زموږ په حق کې قبول کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه د مصر مسلمانانو لپاره دعا وکړئ چې الله تعالی یې مرسته او مدد وکړي. د ټولې دنیا مظلوم مسلمانانو الله تعالی مرسته او مدد وکړي. الله تعالی د یهودیانو او د امریکایانو سازشونه شنډ کړي.
صلی الله تعالی علیه